چیلنج ورکوم ټولو بریانو ته یا هغه څوک چې هغه چې دغه کوي عید میلاد النبي کوي والله العظیم د الله د نبی 63 سال زندگی تیر کړي د مکې په دور کې یا د مدینه په دور کې یو ځل ماته ثابت کړي په یو کمزوري روایت ثابت کړي صحیح خو در کنار چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل سالګرو جشن مناو کړي یا دغه نه وروسته ابوبکر صدیق 2 کاله سره پاسه خلافت کړي کې راته ثابت کړه عمر بن الخطاب سره پاسه 10 کاله خلافت کړي کې ثابت کړه عثمان بن عفان د زندګۍ نه ثابت کا علي بن ابي طالب رضی الله عنه نه ثابت کی دا چیلنج دی والله چیلنج ورکو ثابت کی حتی که خلفای راشدین نو ورستا معاویه رضی الله عنه ورستا د عباسی دور کې اموي دور کې عمر بن عبد العزيز دا ټول خلک راغلي او عبد الملک مروان سليمان معتمر بن عبد الدي خلکو په زندګۍ کې ثابت کا حتی که د ائمه 40 راته ثابت کا په کمزوري روایت ثابت کوو به منځ تاسې یو شی دی جوړ کړی دی بس وللناس فيما يعشقون مذاهب دا هر چا چې خوښه یوه طریقې جوړه کړې ده په هغې پسې روان دا ناروا ده زمارونو جشن ملا وهل او عید ملا وهل دا د یهودو نسواراو طریقه ده زمارونو دا هپی برډ ټو یو چې ورته وایي سالګرې منوهي دا طریقه چا ایجاد کړې ده یهودو خو هغې په انګلیش کې وایي او دوی په عربۍ کې وایي بس جشن عید میلاد النبي زمارونو په اسلام کې د دې هیڅ حیثیت نشته دا د خلکو د خپلې خېټې راډکولو دپاره او د پیسو د ګټلو دپاره او د قبرونو د مزین کولو دپاره او د شرک د عروج دپاره والله العظیم دا یوه طریقه شروع کړې ده دا حدیث مبارک وګورئ چا نه روایت دی انس ابن مالک نه روایت دی څومره کتابو کې چې ما کتلی دی دومره ورته بیانومه بېشماره کتابونه دي چا روایت کړی دی دا حدیث اول نمبر امام بیهقی په سنن کبرا کې نمبر 2 ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې دا څوک چې ما आवाज اوري دا کتابونه وګورئ بیا چې ایمان هم تازه شي امام سیوطی الحاوی للفتاوا کې امام ذهبی میزان الاعتدال کې امام طبرانی معجم الاوسط کې امام حیثمی مجمع الزوائد کې مسند بزار امام مسند بزار دا تقریبا مارتا اوه کتابونه وخوده دا زما په نیمه ګنټه کې ما سره کور کې موجود دي ما کتلی دي نورم شته دغه اوه کتابو دا حدیث روایت کړی دی دا څنګه خلکو ځان نه جوړ کړی دا خو لوی لوی خلک دي حدیث واورئ دا حدیث تاسو ته اوسه پورې چا نه بیان کړی خو په مونږ کې غیرت دی الحمدلله مونږ خلکو ته بیانو او د مور لال دراشي لال د مور زیږولی او ما په وړاندې راودرېږي او بحث ته وکړه په عید میلاد النبي باندې زه به درته ووایم چې تا له خدای غیرت درکړی دی ته غیرتي نشي راتلی دنیا به ختمه شي بانې به جوړوي بانې خو دوی نشي راتلی دغه اوه کتابو حدیث الفاظ ورته یامه عن انس رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوه انس ابن مالک فرمای پیغمبر علیہ السلام د خپل ولادت په خوشحالۍ کې پس اعلان نبوت نه ګډ ذبح کړی دی دا حدیث تاسو نه خلکو پټ کړی دی عقیقه دو شیان دي صاحبانو یو د ولیمه یو د عقیقه ولیمه ویل کږي د واده خوشحالۍ روټۍ ته او عقیقه ویل کږي د ولادت خوشحالۍ ذبح او روټۍ ته په دې کې خو فرق نشته عقیقه کړي پیغمبر علیہ السلام عقیقه څه معنا ده یعنی نبی علیہ السلام د خپل د پیدایش متعلق ګډ ذبح کړی دی دا د حق معنا ده عن نفسه خپل ځان د طرف نه کړی دا بعد النبوه پس اعلان نبوت نه دا غینه پس دغه اوه کتابو د دې منطق واورئ د دې د گمراهۍ د گمراه کولو لیار واورئ امر ته بیانومه دوی سي وی چې دا خو عقیقه وا پیغمبر علیہ السلام عقیقه کړي اول یې منی نه دا حدیث وی چې ضعیف دی بیا چې را ټینګ کړي بیا سي وی دا خو عقیقه ده زور توایم چې عقیقه تعریف ته وکړه عقیقه څه شي د ویل کېږي د خپل د ولادت ګډ ذبح کول کته وای چې دا خو نبی علیہ السلام د خپل ځان د پیدایش نه کړی دا زار توایم چې ستا پلار لیکلی لی پلار خو تا ته پته نشته ابن قیم چا شاګرد دی ابن تیمیه د دې پلار دی د دې مشر دی ابن تیمیه شاګرد دی علامه ابن قیم
اغلی کلی دی پا زاد المعاد کی نور دی دوی گوری او امام حلبی پا سیرت حلبی کی لکلی دی چه دا قربانی چه رسول اللہ کو مکڑی دا یا عقیقه ندا گڑی ذبح کڑی دی د خپل ځان ولادت په خوشحالی کې ذبح کړی دی او ابن قیم د دوی مشر غیر مقلدین مشر دی کنه ابن قیم هغه څه لیکلی دی وی چې عقیقه پیغمبر علیہ السلام په اوم ورځ باندې عبدالمطلب سیب کړی دا په زاد المعاد کې ابن قیم لیکلی دی چې عقیقه د پیغمبر علیہ السلام شوی وا په اوم ورځ باندې او چا کړی وا وی چې عبدالمطلب سیب کړی وا د پیغمبر علیہ السلام نیکه مبارک کړی وا عقیقه یې شوی دا سیرت حلبی وګوره هغه لیکلی دی ابن قیم وګوره زاد المعاد کې هغه لیکلی دی نو چې ابن قیم ورته ختم کړه چې په اوم ورځ باندې رسول الله عقیقه شوی دا او سیرت حلبی مرته ختم کړه چې په اوم ورځ باندې عقیقه شوی دا بیا رسول الله پست اعلان نبوت نس شي کړی دی بیا ولی عق النبی عن نفسه بعد النبوه وی چې دینه دا پته لګي چې پیغمبر علیہ السلام مبارک د خپل ورځې ولادت په ذبح سره منو کړی